من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. سورة هود 5 نمبر آیت. بدی 5 نمبر آیات کی دا اللہ تعالی علم ذکر کی چې دا الله تعالی علم خالص دا الله علم په هر سبا نه دی هیڅ شي دی پټ نشته. او ردی سره سره د کافرانو یو حرکت ذکر کیږي او ناجایز حرکت په دې بنیاد باندې چې هغه د الله تعالی ازری علم پیژندل نه وو. نو الله تعالی وی الا خبردار انهم یقینا دوی یثنون اړی صدورهم سنیخ پلی. یثنون دو معنی دی. یو معنی دا اړول سړیو تر تمخه یو بل درته کې مخ واړی کوږ شي وسره. او دویم یثنون معنی غبرګول هم دی. یو څه غبرګول که په معنا دا اړول سره شي کوم چې زین تفسیرون نقل کړی دي. نو دا غیر ایدا چې په مشرکانو کې په مکه معظمه کې د مشرکانو ډېر قسمونه زینو په خې دشمنی کولی زین داسې و چې دشمنی سره حرکت بخکاره باندې نه کوي لیکن د اسلام نه ډېر زیات بیزار او اسلام او شریعت نه خوښاو. دوی به داسې کار کوي چې کله به نبی علیه السلام ولیدو نو د نبی علیه السلام د لیدلو په ټیم کې به اکثر به مخ پټ چې کله محفل کې بناستو نبی علیه السلام راغی دوی به سر ښکته کړو سر به پټ مخ به پټ چې ما ونه پیژنې مخاطب به نه کې څه خاص خبر راته ورکړي. او چې کله په لاره کې د لرې د مخې راورغې نو سمدستي به سینه واړوله بل طرف ته او په دې خاطر باندې چې بس ته ما نه لیدلې زما ستا ډارې ځان نه ځان لري. نو الله تعالی په دې ځکه کې د مشرکانو دغه حرکت بډاګو چې دوی دا کار کوي لیکن الله تعالی نه هیڅ شی پټ نشته. دوی د نبی علیه السلام سره کوم څه کوي نو دا د الله تعالی نه پټ نه دي. نو څه مطلب الله تعالی به تر دې جرایم هم بدل واخلي انتقام به والي. نو په دې صورت کې چې کله دا یسنون په معنا د اړولو سره والی بیا به داسي چې یقینا دوی یسنون اړی صدورهم سینې خپلې لیستخفوا منه دې دپاره چې پټ کړي ځان د نبي علیه السلام نه نبي علیه السلام یې ونیي. الا خبردار حین یستغشون په هغه وخت کې چې دوی ځان پټ کړي ثیابهم په کپړو خپلو کې چې مخ هم سره پټ کړي. موږ ویل ځینې صورتونه به داسې چې دی به ناست دا مشرک به منافق به ناست مې خپل کې نبی علیه السلام د بار نه راغ نو دی به سر ښکته کړو مخ پې پټ کړو. الله وایي په هغه وخت کې چې دوی پټ کړي ځانونه خپل ثیابه هم خپلو کپړو کې یا مخونه چې پټ کړي یعلم نو الله پیژني ما هغه څه یسرون چې دوی پټوي وما او هغه څه یعلنون چې دوی ښکاره کوي. یعنې په دې طریقو باندې الله تعالی نه څه خبره پټېږي نه. الله تعالی د یو شان خبر دی. انه یقینا د الله علیم فوی دی بذات الصدور به خاوندانو د سینو باندې. دا وضاحت د تفهیم القرآن دی. د دې نه علاوه د ځینې علماو رایې دا ده کومه چې ډېره مشهوره ده هغه دا ده چې یسنون په معنا د غبرګولو سره دی. سینه غبرګول څنګه یسنون صدورهم د دې غبرګې کې سینې خپلې سینې غبرګول داسې دي چې عام مشهوره دا ده چې دا خبرې په زړه کې پرتې اوس دې ته سینه غبرګول معنا دا ده چې په دې سینې د پاسه کپړه واچي دا ظاهري غبرګول دي. او د دې نه مراد د دوی دا و چې دا خبره ډېر دراز ده چې هېڅ چاته ونه وایي بیخي پټه وساتئ. دې مشرکانو به چې کله د نبي علیه السلام خلاف پټې مشورې وکړې سازشونه بیا وکړو یو بل ته به سخت تاکیدات وکړه چې ګورې سینه غبرګه کړه چې څوک نه خبر نشي. مطلب دا چې د سینې نه دا راز راونه وځي او بل چاته منتقل نشي. نو په دې صورت کې د یسنون صدورهم خپله معنا د سینه غبرګول کپړه اچول پې لیکن دا کنایه ده د سخت احتیاط نه چې د اسلام خلاف سازشونه دا دومره پټ وساته چې ګورې مسلمانانو ته ونه رسېږي نبي علیه السلام ته خبر نشي. نو په دې صورت کې دا دویم مضمون چې کوم وړاندې ذکر کو هغه به دې کې په خپله باندې راغی او ردی دا مفهوم بیخي عام شو. دا معنا معرف القرآن او تفسیر عثماني تفسیر قرطبي او باقي نورو لویو مفسرینو نقل کړي ده. نو الله وایي انهم یقینا دوی یثنون چې غبرګې کې صدورهم سینې خپلې یعنی خبره کې سخت احتیاط شروع کې چې څوک خبر نشي.
لیستخفوا منه دې دپاره چې پټه کړي دا خبره د نبي علیه السلام نو په دې ځای کې لیستخفوا کې به بیا وروسته خبره ټکی پټ شي چې دوی هغه خبرې سازشونه چې دوی ساز کړي دي هغه پټ کړي منه د نبي علیه السلام الا خبردار حين په هغه وخت یستغشون ثيابهم چې دې ځان پټ کړي په خپلو کپړو کې ذکر یسنون صدورهم معنا شو سینې خبرې کې سمجھ په سینه باندې کپړه واچي کپړې واغوندي نو دا یستغشون ثيابهم په دې صورت کې بعد یسنون صدورهم تشریح وضاحت شي چې دا سینه څوک څنګه خبرګي نو خبرګولې داسې ده چې بس هغه خپل غوښه اړو کې پوسټ کې شته او د پاسه کې کپړه مو واچي چې چاته د راز منتقل نشي بيخي پټ پاتې شي نو يعلم ما يسرون وما يعلنون په دې حالاتو کې الله تعالی پیژني هغه خبره چې دوی پټایي او هغه خبرې چې دوی ښکارا کوي ان الله تعالی نه هیڅ شی پټ نه دی د الله تعالی علم ازلی دی په غیب باندې په هر څه باندې یو شان پوي لہذا د دین په باره کې د الله تعالی نه خبرې پټول د مسلمانانو نه پټول د نبی رسول الله نه پټول د بیوقوفتیا ځکه الله تعالی علم په مخلوق باندې قیاس نه دی چې مخلوق نه خبرې پټیږي د الله نه پټی شي الله نه پټیږي او چې کړه د الله نه پټیږي نو بیا نبی رسول الله ته وحیم کیږي نو بیا خبره نورم پټاګه کیږي نو بده کې نه په د علم غیب ذکر شو د الله تعالی نه بغیر بل چا د پاره او دغه شان علم کلی ذکر شو د الله تعالی د پاره چې هر قسم علم الله تعالی د پاره ثابت دی انه یقینا دا الله علیم فید بذات الصدور په خوندان د سینو باندې نو در د اسلام دشمنانو لپاره یو قسم لا تخویب شو چې د اسلام مخالفین چې څومره سازشونه کوي څومره پروګرامونه کوي اگر که دوی د پټولو ډېر خواري مو کې لیکن الله تعالی علم د سید الله تعالی نه خبره پټیږي نه چې نه پټیږي نو دې کسانو نه الله تعالی زبردست انتقام واخلي تخویب شو د اسلام دشمنانو لپاره او دویم د مسلمانانو او مظلومانو لپاره تسلیم ده چې مسلمان او مظلوم چې په کوم ځګن کې دي څوک هم خلاف سازش پروګرام کوي او دې سره جسم کېږي الله تعالی ته پوره خبر دی نو چې پوره خبر دی د دې مظلوم مسلمان انتقام به هم الله تعالی پوره واخلي پاتې کېږي بنا د الله تعالی ازری علم ذکر کول نو ورسته د دشمنانو لپاره تخویب او د مؤمنانو لپاره بشارت شو وما من دابة في الارض الا على الله رزقها او نشته هیڅ یو ګرځیدونکې بزمګه کې مگر په الله تعالی باندې د هغه رزق دی دا بل مضمون دی د اختیارات او د تصرفات چې بزمګه کې څومره تصرفات او اختیارات د ټول د الله تعالی دي اگر که انسان به کس ډېری خبره ځان ته منسوب کوي لیکن ندی بنیادی اختیار د الله تعالی سره دی دا تصرفات شو پدې کې اولنۍ مسله د علم ده د رزق ځکه د رزق په خاطر باندې انسانان ډېر بیلاری کیږي گمراه کیږي او دا غي خیال دا چې کوم ناجایز ذرایع تلاش و نه رسو نو بیا به شاته پاتې شو غریبان کمزوري په پاتې شو کېدې چې دولګي نه مړ شو الله تعالی د دې د منفي سوچ ختمي او دې ته وایي چې ناس ته رزق ذمہواری ما خسته رزق ذمہواری په ما باندې شو لیکن د دین عملي کول ذمہواری ستاسو د دین باندې به عمل کی دین از د کول عملي کول رسول د انسان ذمہواری ده دی وی کوي دابه چې کوم ده نو هر هغه شی ته ویل کېږي کل ما يدب على الارض فهو دابه هر هغه شی چې بزمکه ګرځېدی را ګرځېدی شي حرکت کولی شي نو دې ته دابه ویل کېږي ژوندی ساری د پښتو کې خلک تعبیر کوي اگر چې د عام استعمال په زناورو کې خلک کوي سارو ته عام طور په عربو په اصطلاح کې دابه سارو ته ویل کېږي لیکن د لغت په اعتبار سره هر ژوندی ساری ته دابه وایي او دې ځکه کې لغوي معنی مراد را چې هر ژوندی ساری ته مراد شي نو بده کې انسان او هر شی شامل دی یوازې ساروی نه فالله تعالی باندې هغه رزق دی ويعلم او د الله تعالی پیژني مستقرها مستقر زید هغه او مستودعها او عارضی زګینه ده هغه دا معنا د تفسیری مظهری ده نو دې ځکه کې سوال دا شو چې رزق خو الله تعالی ورکړي لیکن کله چې الله تعالی انسان له رزق ورکړي دا انسان زی بدل کوي زګینه بل زګینه راشي بیا وسن چل کیږي د انسان د ژوند اکثر دارومدار په قیاس باندې چې هر شی په ځان باندې قیاس کوي او دا د عربی مشوره کولیان د چې المرء یقیس علی نفسه سړی چې سواورین خپل ځان قیاس کوي چې دا زما پر ذهن کې څه کم دي د څه به هر شی دي خود سي نه
نو په دې وجه د انسان په ذهن کې سوالات راولاړي دي چې کله الله تعالی خلقو له رزق ورکړي مخلوق له رزق ورکړي او دا مخلوق پر ځای بدل کې بل چرته لاړ شي نو بیا به سنچر کیږي الله تعالی د هغې جواب کوي چې ويعلم مستقرها ومستودعها الله پیژني مستقر زګینه د هغه چې کوم ځای کې مستقل فاتح کیږي او مستودعها او عارضی زګینه د هغه چې کوم ځای کې ته عارضی سفر یې کړی دی دوه زګینه پیژني لہذا د الله تعالی رزق ورکول د مخلوق باندې په ادارو باندې مقیاس کوي مخلوق او اداره کې چا سره تعاون کوي عارضی ته ور باندې نو کم از کم چې کله کس زی بدلای نو ته درخواست ورکړي چې ما خپل ځای منتقل کو د زګین نو وس پلان کې زګین ته لاړم ته چې کم تعاون زما سره کې نو الته به را سره کې لیکن الله تعالی رزق ورکول د سیدی چې باغې کې د درخواستونو ته ضرورت نشته دا ذمہواری هم پتا نه ده کوم ځکه چې ته موجود ته رزق در رسیږي کل فی کتاب مبین هر یو شی موجود دی په یو کتاب ښکاره کی کتاب مبین نه مراد لوح محفوظ دی معرف القرآن وایي دا د انسان د زیات تسلی دپاره ذکر شو د انسان په ذهن کې بیا سوالات راتلی شي چې یاره مونږ ته ډېرې پیارې داسې چې یو کار هم په ذهن کې چې مونږ به یې کوو ښه کار هم رانیولی او خبر ټینګتیا سره په هغې باندې معامل شروع کړی لیکن یو وخت یې رانیسته هیر شي چې لازم به سره باندې څه ذمهواري وکول غواړي نو که په دې صورت کې د انسان هیر شي د انسان دا رزق چېرته کې هیر نه شي چېرته کې قیاس اگر چې د الله تعالی علم د الله تعالی قدرت خو داسې نه دی خو د انسان په ذهن کې سوالات راتلی شي شکونه راتلی شي نو د انسان د زیات اطمینان دپاره الله تعالی بس دا جمله هم ذکر کړله چې باقاعده دا لیک هم دی لکه څنګه چې انسانان یوه خبره اهمه یا ساتل غواړي نو په یو رجسټر کې کاپۍ کې ولیکي ځان سره د یاداشت په طور باندې نو داسې ستا ټول نظام په یو لوح محفوظ کې لیک هم دی د قدرت او د علم نه وروسته دا لیک هم دی نو زیات تاکید شو چې مکمل مطمئن اوسېږه ستا رزق به تا ته میلاویږي ستا په سر چې کومې ذمهوارۍ ته هغه ذمهوارۍ سره پوره کوه رزق به ته خامخا میلاویږي نو لحاظ چې رزق الله تعالی درکوي نو د حرامو نه پکې ځان ساته د رزق تعریف دا د رزق څه شي ته ویلی کېږي د اهل سنت والجماعت عقیده دا رزق هر هغه شي ته ویلی کېږي چې مخلوق یې د خوراک دپاره د خوراک په طور باندې استعمال کړي او دغه استعمال نه وروسته د انسان ژوند ته بقا میلاو شي یعنې د مرګ نه بچ شي او د انسان جسم په هغې سره ترقي وکړي دا رزق دی نو دا رزق بیا د خپل وخوړ نه هم رزق دی که د بل هغه د وخوړ هم رزق دی که حرام دی وخوړ هم رزق په تعریف کې داخل دی په دې کې د خوارجو اختلاف شته چې هغې وایي حرام څیز ته به رزق نه دی حلال رزق یو حرام رزق نه دا خبره غلطه ده حرام چې کوم د خوړلی دی نه هم دغه فایدې پکې شته چې دغه وخوړ او دغه نه وروسته د ژوند ته بقا میلاو شوله وجود ته صحت او طاقت میلاو شو نو رزق خود دی لیکن کسب ناجایز او ناروا طریقه باندې حاصل کو کته په ناروا طریقه باندې دا ناروا طریقه نه استعمال کړي د رزق الله تعالی په جایز طریقه ورکاو لیکن د انتخاب غلط وکړو نو حرام شو که انتخاب یې صحیح کړی وای حلال به لیکن د رزق تعریف نه بار نشو دا د رزق مختصر تفسیر د اهل سنت والجماعت د عقیدې مطابق نو هر مخلوق ته الله تعالی رزق رسوي کدا په کم ځای کې چي او هر ټیم چي او د دې نه وروسته الله تعالی ته دغه ځای معلوم دي چې کم ځای کې مستقل پاتې کیږي عارضي پاتې کیږي دا مته معلومي هر مخلوق چراوالي نو لہذا درخواست کول اطلاع ورکول د هم ضرورت نشته او دا ټول خبرې به تقدیر کې هم مقرر دي کوم چې د احادیث مبارکه او ثابت دي چې کله انسان د پیدایش نه مخکې چې کله به د مور په خېټه کې ډېر وجود برابر شي اندامونه یې برابر شي او دې کې سا غورځولی کېږي دغه ټیم کې الله تعالی فرشتې ته وایي چې یو څو خبرې د باره کې ولیکه دا ولیکه چې دا په کوم ځای کې اوسېږي مستقل دا ورسره ولیکه چې عارضي په کوم ځای کې دا ځای کې ورسره ولیکه دې نه علاوه د ژوند به څومره وي یعنې څو کاله څو میاشتې څو منټونه څو ساعونه داسې تفصیلي ولیکه اقمره ساعونه به د اخر زیات نشي اخیستی او د دې رزق ولیکه چې سر رزق به ته میلاویږي څومره به میلاویږي او د انتخاب ولیکه چې دا سړی به کار څه کار کوي د ارس د الله تعالی د علم تقدیر د الله تعالی د علم نوم دی نو دا علم بیا داسې دی چې د انسان نه اختیار وانه خیستو انسان سره خپل اختیار موجود دی لیکن الله تعالی ته د مخکې نه معلوم دی چې د کس انتخاب داسې دی لکه ډېره پیرې داسې یو سړی ته معلومي چې د دې کس حرص او بېغیرتي دومره ده چې د حرام او د حلالو فرق نه کوي او ته ووایې چې که دې کس ته زه په لاره کې پیسې اچوم او دا به ټیک پټوي یا که به دې کس باندې مې قرض ور واړه او نن یې راکړي
نو دا استاد علم چې کم دی دا د سینې د کسې مجبور کو باغې غلا وکړه یا مجبور کو دې باندې چې داغه غداری خیانت شروع کو نه تا د مخکې نه علم د علم خزان نشي د علم څوک مجبور کوي نه نو تقدیر اصل کې د الله تعالی د علم نوم دی نو دا هر څه محفوظ